نو یا خدا اولو بکم اسم دکانا نو مرکوب شي او انقالا فتاویل دا مصدر سرا انی مصدریه چه فیل کافل فیل فتاویل دا مصدر گردائی دا خبر شو ثم كان أول ما سألني عنه أن قال خبر أو يا أولا دا خبر مقدم دے اولا خبر مقدم منصوب دے او ان قال فتاویل دا مصدر سرا مبتدا مؤخر شو یعنی اسم ذکر اول اغا او ما سألني فموصول شي اول الذي اغا سألني جمان سوال بداغي اول دا اغنا مضاف اليه جمان سوال بداغي مطالب هو ضمير ما تراجع ما موصول له ان قال هو اليه رحل کو بواسطه د ترجمان داخل پکې ولګاو چې کیف نسبه فيكم سرنګ نسب د دې رجل دې پتا سو کې رسول الله مبارک نسب تاسو کوي اوس دا نسب تاسو ولې کوي د دې وجه رسول خپل روانه ده هر خلک خپل ولې چې ما د نسب تاسو ولې نو وجه رسول روانه ده قلت ابو سفيان وای چاته وای غیر خلقا چې هو فينا دون الصبر دا نسب کې تنوین د فعل تعظیم دی هو دا رجل فينا فممکن دون الصبر خاوند نسب عظیم دی دروي نسب بلکې په بل روایت کې راځي چې دی وای چې ما وتوي چې هو فی ذروه نسبه ذروه بلنده دا وای د او سر دا وای لکه پښتو کې مو وایو کنه اردو کې مو وایو اردو اصطلاح او تقریبا د عربی د برابر ده چې جوړی کی شخصیت ہے لوی شخصیت ذو نسب عظیم فی ذروة نسبه فاغا بولن نسب بلکې دغه نسبنا لوی نسب بل نشته دی او دا خبره بالکل حقیقت وکړه درو خو دې ویلي نشي پرونی ویلي دي چې که درو وای نو اصله زمانه دا درو نقل نشي او په درو جر مشهور نشما او دا حکم شرعي او دا عقلي خبره د دماغ پر کړه لکه دې ذو نسب عظیم ذوی نسب خام اس مولانا سے خبر حقیقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی اذا اللہ پاک آدم علیہ السلام کو بچو کے بہترین قوم کی پیدا کرے یو قوم کی یو ورکرا بشی بخاری کے بلکہ بل ورک بیم قریش کے بنو ہاشم ورک علی کے بنو المطلب ورک بنو عبد المطلب او باغی کے بیازا ورک لما دوی نصب کے قانون دادے کہ پیغمبر اللہ پاک بہرت ہوگا عظیم شخصیت پیدا کرے کہ دبا انصابات کو الزام ہونے لگے کہتا یو پیغمبر کو بیکار نصب کے نہ لگا وہاں اعلی نصب کے اگرچہ اعتبار تقوی لدے اعتبار کیا لدے تقوی لدے کلکم بنو آدم و آدم من تراب بلدے کہ رسول اللہ مبارک فرمائی اگرچہ دا لفظ نون دے لپاره وای چې څوک د کمزوري نسب والا تذلیل نه کی کمزوري نسب والا د آدم علیه السلام اولاد دی دا یې تذلیل نه کی او چې کوم ځای کې راځي چې افضلیت لا فضل عربي على جميع ولا الابيض على اسود الا بالتقوى نو هغه د اخرت په اعتبار دی دنیا کې مناسب له ور اعتبار په باندې دلونو کېشته دی دا باندې چې نسب بالکل معتبر نه دی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا بعد ذکر کے ساتھ وضع معلومی گی خیر نسبنا فی دین و آغا کرم والے تقوی والے و آدم علیہ السلام مولا دا نیتا غرض دی کہ صوب تا کمزور نسب والا توہین نکی او صوب اگر تسکت کو نگوری او بل اشارت دے دلے کہ اللہ پر نسبان دے بیا بہتر دا نسب سر تعلق دلی دا خپل عمل و تقوی سر تعلق دلی اور خیرت کے بیاد نسبونو فرق نشتا اور نسب لفظ اعتبار شتا قرآن شریف کی اللہ فرمائی کہ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا دماغیو غرض ادارج معرفت ردیفا نسب بیم غرض بولا ونکاح کے خنازی ونکاح کے براش انشاءاللہ دا کوف باب کے کہ کوف باب کے یو نسب دے
یو قدر اعلا نصب سره تعلق لري او بیکار نصب الکی وکړو غیر کوفه کې د مور کار د رضا نه بغیر نکاح وکړه نو بعض فقهاء وایي نکاح بالکل صحیح نه ده او بعض وایي نکاح یې صحیح ده خو مور پلار ته پکار چې قاضي ته لاړ شي قاضي ورته فسخ راوړي وګوره نصب له په باندې ځایونو کې مطلقاً دا به نه وي چې نصب لري د حقیقت په باندې ځایونو کې نصب له حق شته نو دا حقیقت الله پاک زموږ باور کې بعد خلک نصب ته کول د کوفه کفاءت د نکاح کې نصب له دیوار وکړي کنه تو پیغمبر الله په اعلی نصب کې پیدا کړي چې د تبادل نسبت لږه کې تر چالوي دا خدا چل کاو او ستانه نصب خدا دی یو پیغمبر په پیغمبرانو کې ظاهري عیب کې الله نه پیدا کړي چې د پیغمبرانو کې ګور نه لري شوی شر نه لري شوی ورود نه لري شوی بد شکل نه لري شوی دا غره کې اعلی نصب کې پیدا دی د دې ډېر فائدې وي یو اعلی نصب ولا په خلقو کې محسد او مکرم وي نو اتباع سفعال نه کوي بیکار نصب ولا نه لوی خلق د اتباع بیا عار کوي او تپسې موضوع هم بل دې اتباع وکړو د رسول الله مبارک له یتیم له ابو جهل په یتیم پسې لاړ یعنی عیب په نسب کې نو سره کارې نو او بیا به ماغي په خدای یتیم زموږ مشر شو نو چې نسب کې کمزوري وي نو دا بعض خلک بیا اتباع کوي د اتباع نه دیو جن په اعلی نسب کې پیدا کړي نو اتباع ونکي او به مسوي چې خلک د عزت په نظر ورته وګوري چې د عزت په نظر ورته خلک وګوري او بندا یو کې دي چې خپل قوم یې وسره مرګتیو کې چې دومره لوی شریف قوم مرګتیو کې بیا نو خلک مرګتیا کوي نو ځکه وایي هو فینا ذو نسب او اذكره دی ولې دا و چې نسب عظیمه دغه درو نه ویل شي دا لري وجوهات دي یو وجه دا ده چې د مخکې وته و چې ايکم اقرب نسبا نو په دوه دا ویل چې نسب کې کمزور دي او بیکاره دي نو بیا خپل نسب خرابېدو الته مخکې وته کولې او دا کم یو د سره په نسب کې نږدې ویلو نږدې نو کله رسول الله مبارک د نسب په دوی نو خپل نسب خرابېږي نو ځکه وایي چې ذو نسب خاوند د نسب عظیمه دی او لوی نسب والا دی يعني راني ذكوي هو فينا ذو نسب خاوند نسب العزيز نسب عظيم عليه قال نقوي لهرق الواسطة ترجمان سرا سوي مرتا هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله آية وين الذي قول نبوت لا القول مراد قول نبوت ولي ذكي لو خط رسول الله مبارك لګلې ورتا نو هغه کې وتداوی چې اسلم مسلمان شه اسلم محفوظ بشه یاد دي نو ګوره د دې نسل باندې دعو اني ادعوك بدعايه الاسلام اني ادعوك بدعايه الاسلام دا قول الاسلام او دا دعوت الاسلام په پیغمبر ورکه نو دا قول ویل منکم استاسنا د قریشو نه یو کس قد تشري قبله مخکره دنا مخکره خبره چا کړه قلت ما ویلا نه در کړه اوس دې کې دې درو ویل نشي چاته وی چې او دنا مخکې په چا د نبوت دعوا کړی دا نو خامخا به هغه تاسو کومه هوا ودا سره جواب ورکړو او دویم دا کله د مطلب دا ابو سفیان چې نه بل چا نه کړی څه مطلب دا څنګه به مونږ شي دراوړل زمون په قریش کې دا شی وسه پورې نو دا څنګه به مونږ شي دراوړل نو چې دا وته چې بل چا دا دعوا نه کړو دا نه به مونږ شي راوړل نو ممکن دا چې بیا به هر قدم وګړي نه خبرې نه ما نو ګورو دلته یو سوال راځي یقطو او د تاکید د نفي لپاره راځي او دلته ور تاکید د اثبات لپاره راځي نو حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي تاسو یې کته شي هغه وی دا ایدا اکثریه د کلیه نه ده قطو د تاکید د نفي لپاره راځي قاعده اکثریه د کلیه نه ده کله تاکید د اثبات لپاره راځي او حافظ ابن حجر فتح الباری کې او به تقدیر الله ګورې هغه وی دي چې په تقدیر له ټیک پښې غدا ان قال هذا القول احد او لم يقل قط ان قال هذا القول احد او لم يقل احد قط دا خبره چا کړي دا او کې نه دا کړي الله وایي کنه دا خبره چا کړي دا او کو
دې ذکرې نو دې کې تفسیر شو دا تطو دا لم يقل احد تطو لم يقل احد تطو دا هغې سره لګېږي قبله ما وینا نه ذکر وجب راځي چې دا تپوس ولیکئ قال نو وویل ابو هرقل بواسطه د ترجمان هل كان من آبائه من ملك بادشاہ ته ویل کېږي من ملک بنه ملک فرشته ته وایي من ملک بادشاہ آبا نه مراد آبا او اجداد مراد دي اطلاق د آبا په لیکل کېږي کته وایي چې پلان خو یې ډېر نه دا تغلیب نه جد او د جد پلان ابو الاب ابو الاب د ټول په اب کې داخل کړه نو تغلیب ولا آبائي مراشد مستعمل يكون داران يكون توي من أخذ من ملك الصوب بادشاہ كتير شبه بيوم مستقر من ملكه يا ملكك فتحي دلافه نفعل منزي بشي هل كان من آبائه من داس سوشتا ملكه بادشاهي كريم ملكه يملكو ملكه يملكو ملكا ملكا يملك ملكا بادشاہیت وي او ملكا يملك ملكا ملکیت وي مصدر سره عبارت دی نو هل كان من آبائه من ملك سو بادشاہ یا من ملكا چا بادشاہی کړی دا قلت ما ویلا دا تاسو ولې کې یو څه به وجه راشي ودلته کې ابو سفیان ولې وایي چې نمکارانو لیکلو کې بادشاہ لري تیر شوی نو کوي چې او لارام لیکلو کې بادشاہ تیر شوی دی نو هرقل ورته باندې وسوت دی جواب وسره نو بیا او دویم دا وایي چې رسول داسې د بادشاہ خلک پکې نه دي تیر شوی یعنی داسې دوی خلک نه دي چې لیکلو کې د څوک بادشاہ تیر شوی دا بادشاہانو مسیو د پیغمبر مبارک یو لوی شان دی معلومه ده په دې په لوی شان ښکاره کوي هم نه کړه او مولانا صاحب هل كان من آبائه من ملك دامن د بار استقرار تمطلب چې بلا نګرو د نکپلا دا غپلا لری نصب کې سوچتا ګور استقرار دی لفظ دی رسو کمی وی خای ما وینا قال هرقل زوي اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاءهم اشراف دخلوا اتباع لدي رجل او ضعفاء دخلوا قلت ما يبقى ضعفاءهم بل ضعفاء دخلوا اتباع لدي ګورو دغه مخکاره خبره ده چې دا پیغمبر مبارک شاه ګټاور او کمزوري کول غواړي دا چې اشراف خلک متبع نه دي دا چې بیکار باندې خلک متبع دي ضعفاء مناسب دي سوال کوا که سوال وکړي د دې کې ودا تعلیم متبع دي هغه د نسب د وضو نسب نه والا او د پیغمبر د تر زوی دي حضرت حمزه متبع دي په خپل کې شهید شوی دي ابو تر دې وینا سب والا دي ابو بکر متبع دي د وینا سب قام عمر متبع دي د وینا سب قام نو دا د اکړ نسب قامندان متبعين دي نو د څنګه وي چې اشراف او چې ضعفاء وو نو دوه جواب دي یو دا چې اکثریت دې کته اکثریت رسول الله مبارک ته څومره مرګري هغه کو کمزور خلکو غلامان مسلمانان شوي وینځو اسلام راوړو غریبانو اسلام راوړل دي اوس براشي د دې وجه په وجه چې کوم مالداران خلک او د دنیا د لوی خلک نو هغه د بل د اتباع عالم محسوسای هغه چې اتباع نه کوي هغه خلک د زموږ اتباع وصل دا علماء مرګري او د علماء متبعين استاد جاري اکثر غریبانان او بیمار او کمزور خلک دي او د څومره خانان دي نو هغه اصل شرف د لاسنه کارم پکښتا او اکثریت د چې د شرف د لاسه د مولا صاحب اتباع کوي نو د زړه مولا نه وخت مولا د مولا د مسکوي او په اوس په چې کوي نه دا ځان ته کمزور ښکار کېږي چې کله مولا شمو یا په دې باندې علم وکړي نو ځکه ضعفاء په اعتبار د اکثر او یادا چې د اشراف نه کوم اشراف مراد دي اشراف فی اعینهم اشراف فی د دې په نظر کې اشراف د دې په نظر کې اشراف هغه څوک دي ګوره ابو بکر د عمر دی نو هغه متکبرین نو هغه د ټیک د لوی نسب خاوندو او مالداران خلک حضرت عثمان باندې خلک لیکن
اغي تبدوی اشراف نوی اشراف اغا چا تبدوی وی چه اغا دا سے پا معاشرہ کے ځان وی صاحبی پا معاشرہ کے تکبر گئی اور پا معاشرہ کے ځان دچادا لان دی صاحبی او ځان دچادا پاسی صاحبی لکا ابو جہل پیدا با خلق اتباع کو دا اتباع کو دما بکی نو مراد دا اشرافنا اغا خلق دی کہ دا عام خلق پا دیر کے پا معاشرہ کے دوی خلق وایي په کې په خبره خود استاد وفیاني کم خان چې هغه نیک سړی چې ویل پرېږدي او راشي مدرسه کې سبق وي او تعلیم وي نو هغه ته د عام خلک په هغه نظر نه ګوري چې کوم ګیر خرایلی وي دوه څلور نوکران یې ورسره په وګیره کې دوه څلور ټوپکمانان یې ورسره نو هغه ته شریک وایي نه پوهېږي په خبره څو جواب ورکړ یا په اعتبار د اکثر سره او یا دا د اشرافو نه مراد کوم اشراف دي هغه غیب په نظر کې چې څوک د مستكبرین دي هغه د پښتو په ژبه په ځان سندي ځان وی صاحبای او هغه خلک وی او د اشراف وي او چې چا اسلام قبول کو هغه د بدوی اشراف لفظ نه استعمالو نو بهر کې دا ابو سفیان دې کې مقصد دا چې د دې ثابت کوم چې ورلوي خلک متبعين نه دي او د کمزوري خلک متبعين دي قال هرقل وذوي ايلدون وين ياتيږي دا متبعين ام ينقصون او کمیږي قلت ما يبل يزيدون دې کې مدارو ویل شي دا پیدا دې لمته وي چې کوي چې کمیږي نو بیا به وته کې ښه چې کمیږي اما کې څومره وسومره دي څنګه ته دروغ نو دا پیدا دې لمته چې دې کې دروغ ویل شي نو قال هرقل ويزي هل يرتد احد منهم سختة یا سختة لدینه دا سختة او سختة دوارا ویلی شي بلکہ حافظ کو لکی وی کچر دیتی وسلنی حافظ لکی دی بحثا فتح الباری کے کتینی نو بیا سختتن بیا سوی سختتن او سختن ویلی شي سختن او سختن ویلی شي او کتی وسلرانا نو بیا سختتن وی بیا په فتحتین وی سختتن او بیا سختتن کسین زمشی نو خیب ساکنه وی او کسین فتحشی نو خیب مفتوحه وی حافظ دا سری کردی مانا کراہیت دی کراہیت دا سختتن لدینه دا پار دا کراہیت دا دین دا نینا جو چیزا دا دین بد گرنی پس دارینا یدخل حکایت دا حال ماضیه لخوا دا نو جهل ارتد دا یا بعد ان دخل فيه پکار خدا سے الارتد آیا سو مرتد شوی بعد ان دخل لیکن ارتد حکایت دا حال ماضیه دی چه پٹول حال کے در تفوز کم دیو کس تفوز نکوما تمازی پٹول حال کے تفوز کوما دیو خاص وقت تفوز نکوما نو آیا چه تا مرتد شوی دیو کس دینا دی متبعینونا سختتن یا سختتن دپار دا کراہیت دا دین دا دو ارادی رجل دین ورطا مطلوب افکاری گی دا دین ورطا مطلوب افکاری گی نو دا سب شوی دی وطا ولی وجی دین مطلوب افکاری پورا دون حیرقل اکیان چکر دی وجینا سوکتری بی چیرا دا خد دا وجینا یا دا مان دا وجینا یا دا بل دنیاوی وجینا نو پیار دی پیغمبر عیبنا دی وقد دی وجینا دی دا اسلام کے معیوب و تخکاری دا دین ورطا معیوب کاری نو بیا عیب دی نبو شیف غابرا دا دیر وجونا سڑی دین پریدی کنا دیر وجونا سڑی دین پریدی دا بابا جی مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ وزل خبرہ کولا وی وزل مردان کے رہنمانو زمانے کے ملا موٹر ایک جامعے گئے وی او سڑی را جو موٹر راتا ادھر کوئی دیر عالم موٹرو نوی موٹرو نوی مات ایوے چھے رازان پولیس سے دیکھ مٹھے ہونے ہم موٹر کے وی مات ہوتے ہوئے چھے نا بس کے زمان وی چھے نا زبادی رسو آقا بدا سے بے تکلو بجندو اچھا بدا سے کون نکلک بشوندوی نا بس کے زمان وی کذشم کا آقا شو پولیس جات کلاگی چھے نا دے کون ترسو میں چھے کولا نا مکور ذرے دے وی چھے ماتا معلوم دے او بیا یو دے کہ ادھر بلا پلوٹے رواغشتا اخوار اشکارو کی وقت پلوٹ رہتا شاپنگ بیگوننو شکارے ڈکا وی چھے بیا بلا نمانو میں چھے ما بچیو نا پیجان دے
وجدان درته خیر وی بلا او خو په خپل موټر چلو خو قیمتي موټر وی ما ته وی ستا شاګرد دی ما وړه دوره مې سره کړې ده چې ما وکړل ګره خړلې ده بریک یې خړلې دي او دا څه په ټولې ما چولې دي ما ویتا وړه دوره ما سره کړې ده وی چې او دا څنګه شکل دی وی چې د عیسائی شوی ما د عیسائی شو دا سره وړه دوره وکړه او بیا دوره حدیث راته بل ځای کې چې راته مې وکړه د شیرګل طرف ته راته د مېرو کې د امام شو ما وی چې امام شو ما نو یو تل یو ماشوم چې نه روټه راوړه نو پر روټه را پاسه ساک او روټه دا سړي ولې و وی دا یې ځان صفا شو وی ما ته وی کدا روړې وی نو پرې وسه شو او کدا پلیټي نو روړې سه شو وی په هغه روړې او ساک نو ورور او لاړ عیسائی شو دا دین د اسلام او عیسائی شو ما نو چې عیسائی شو ما غیر علا خدام راکړه بنگلې مراله راکړه دا مکرې مراله راکړه او کور او نو کرانم او خړې راتم خیرانه راکړه نو د عیسائی شوی ما چې دې وي ما چودري ګرځي د تاسو سره نو سفر وکړو وی خیر ګاډي نو درو چې نه مو مستاد له خامخا ما ورته وی چې نه دا څنګه ده چې بستا ډوړې ورته دا وسه عیسائی شوی د مخکې نو له سره خامخا به دی وی کله په جوار ډوړې او په پلیټ ډوړې څو عیسائی کیږي نه او د مخکې نو له سره خامخا چې نسبتونه رابطه وي نو ظالما د رزق لپاره او د دولت لپاره او کله د ډوړې وجمنا ډوړې لپاره د ایمان پرې خو دین دې پرې خو ابدي جهنم په پټول لار مو ته نصیحت کو په خبره نه کولې او دې دا څه چې پوسټر غوډه هم کې وایو وی بیا دې کوس کلمه وی ما ډیرو ته چې کوس کا کوئی کوټ ته راو رسول هغه پچې مې چې ستاره د خورمنا دا مردا څو کولې نه کوم وی ګاډي تاو کا پچې پزما کې خواله وی ما روچه ته نه کلمه چا ته وځای یو نو اصل کې خبره دا ده او د اسلام پرې په خود سره پاره پرې کو نه دې دا پاره اسلام یې پرې خو د مال او د دولت لپاره وسل ډېر خلک دي په کې ایما ډېر مليان دي چې هغه په دې غلط انجیوز کې ورته نشوي پټکی هو سکے ټوپه موجود دي سنت لباس سکے چې د هغه په شاګردي لباس سمجي او بدلونه استعمالي او وي چې ولې په لباس کې څه ګناه نه لباس خو ستر د عورت دی نو په بدلون مې واچو یا بل څه عورت په پټ شو او د اسلام خبرې بم کوي او لګیا پیدا ته مذهبي سکالر وایي او په دې بیریا باندې نو څوک په حدیثو منکري لګیا وي دا څه خبرې بم کوي چې د خلکو په ځل کې د حدیثو مطابق شبهات اچي څوک په علماء سره دښمني دا خبرې بم کوي چې په علماء خلک بدلونه او څوک په صحابه دښمني دا څه خبرې بم کوي چې صحابه کې نقصانونه پیدا کوي څوک په پیغمبرانو کې خبرې راوباسي ټول داسې خلک دا د پیسو دپاره څنګه دیني ویلي نو په مدرسو کې پاتې شوي نو دا د پیسو دپاره د دولت دپاره د زړه مسلمان دي منافق ته ویل کېږي چې سړی د احادیثو انکار کوي او په احادیثو ضربونه لګوي او مطلقاً صحابو ته غلط نسبتونه کوي نو ته کې به ته سره وباسي نو ځکه دلته کې وایي چې سختتن یا سختتن یا سختتن لدینه هغه سړی راته وایي چې د دې رجل د پیغمبر مبارک دین یې بدي شي او د هغې نه تللی وي د دنیا دپاره نه د ښځې دپاره نه د جاه دپاره نه د ډوډۍ د کموالي د وجې نه د چا د وجې نه چې د پیغمبر خو پرېږده هغې کې خو که د ډوډۍ د وجې نه لاړ د پیغمبر دین مثبت نه شو دا دین خو نقصاني نه دی که خدای له لار دا خو د دین نقصان نه دی که د دولت دپاره لار دا خو د دین نقصان نه دی د دین نقصان به کله شا بسې چې دې دین کې څه عیب راوباسي نو سختتن لدینه څه معنا به وکړو چې دین کې نقصان دین ورته معیوب او مکروه ښکاري او بس د هغې نه چې داخل شوي وي پکې او که داخل پکې نه او د خولې نه هسې د اسلام کړي هم راته ما یادوه که د خولې نه یو سړی اسلام کوي لکه عبدالله ابن ابی هغه خولې نه مسلمان دی او بعضې وخت داسې خبره وځي چې هغه د کفر الله اکبر پوهېږي که نه هغه خولې نه مسلمان دی نو که داسې خبره وځي چې هغه د کفر وي لکه عبدالله ابن ابی هغه راته ما یادوه
ولی دا هغه د مطلوب د وجې نه دین معلوم نه دی ځکه هغه دین کې داخل نه دی دا زړه نه نو دی ورته څه وایي قلت ما ویلا نه دا سړی نشته او دلته یو سوال وکړه د دې ابو سفیان خپل زوم عبید الله ابن جحش مرتد شوی دی حبشې ته هجرت وکړ حبشې ته او بیبي مو سره تللې وه چې ام حبیبه وه او هلته عیسایي شو په حبشه کې نو د خپل زوم په اسلام کې داخل او هجرت الى الحبشه کړی دی او بیا د ایمان نه وتلی دی نو دې څنګه وایي چې لا نو بعض علما وایي علامه عنایي او حافظ ټول لیکلي دي چې د پته نه وه د خپل زوم چې زما زوم اسلام پرېښودلی دی دا ورته پته نه وه چې زما زوم اسلام پرېښودلی دی دې نه نه خبر او یا دویمه خبره به وکړم چې عبید الله ابن جحش وایو چې عیسایي شوی دی په هغه تاسو تاریخ وګورئ د مال او د دولت د وجې نه عیسایي شو هغه ته عیسایانو په حبشه کې مال ورکړه او دولت یې ولا ورکړه ځان ته د مال د وجې نه مایل کړ عیسایي شوی دی نو ده ځکه وایي چې سختة لدینه که زه ورته ویم چې زما زوم موږ عیسایي دی نو دې ته خو پته ده په حبشه کې اوس په شام کې دوی ته پته ده په شام کې دي خو د یو بل نه خبرېږي نو اوس به دوی ټول دا خبره وکړي چې نه دروغ مه وایه هغه خو عیسایانو مال ورکړی دی نو عیسایي شوی دی چې لکه پوهېږي در حقیقت به تاسو پوهېږم که یو کس دا دین مکروه ګڼي یو کس دی او دین مرید دا دین نقصان نه دی ولې دا دین د ده پوره زړه ته نه دي پوه شوی دین د دین د اصولو نه پوره خبردار نه دی اوس به دې په جواب کې پخپله وایي چې دین د انسان زړه ته کوز شي او دین په دین پوره مطمئن شي نو بیا دې نه شي وتلی زه به تاسو پوهېږم خیر دی لږ وروسته خبر را روانه ده قلت ما ویلا قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال آیا تاسو تهمت لګوو او ګوره دې کې هم دروغ نه شي ویلی که ته وایې چې دا د دروغ هم ویلي شو نو که وایې چې او بعضې کسان د دین د کراهیت د وجې نه تللي دي نو هرقل به دې تپوس کو منع و نو ده سره بیا جواب نو نو دا دې تپوسونه کوي چې ده سره بیا هغې کې دروغ ویلي نه شي ښه بیا څه وایي هل کنتم آیا وی تاسو چې تاسو تهمت لګوو د په دروغو مخکې د هغې نه ان یقوله چې ده ووایي حکایت د حال ماضیه دې بعد ان قال نه وایي بعد ان یقول ما قال الذي قال ما رسولت ته چې کومه خبره وکړه د اسلام او د ایمان او د دعوت دې نه مخکې تاسو به د تهمت د دروغو لګوه هل کنتم څنګه عجیبه تپوس کوي دا ورته نه وایي چې هل کانه الکذبه تهمت یادوي چې تهمت پرې وکړه دروغ عملي پرېږده باید سړی دی چې عملا دروغ یې نه ویلې خو خلک ورته دروغ یې نه وایي پوهېږئ که نه پوهېږئ نو که تاسو وایئ چې تهمت مو لګوو ورته تتهمونه په حکایت د حال ماضیه دې په ټول حال کې چېرته یو ځل ده په ټول حال کې د ماضي په حال کې چېرته یو ځل به ده مو تهمت لګول دي قبل ان یقول مخکې د هغه نه چې ده ویلي دي الذي قال چې اسلام دی قلت لا بلکل نه دا تهمت د دروغ پې هم نه دي لګولی یا لکه پوهېږي په خبرې تهمت د دروغ هم پې نه دي لګولی ګوره ناشنا خبره ده چې تهمت پې نشته نو عملي دروغ پې یقینا نه دي ویلي لیکن حافظ لیکلي دلته کې چې ابو سفیان ورته بل هو ساحر کذاب چې دا تپوس یې ترې وکړو څه ورته بل هو ساحر کذاب نو هرقل ورته ویې ګوره ته ما کنځل کړه ډېر راغوښتې ته دلته ما کنځل وکړه ډېر راغوښتې او دې وخت کې خو ورسره ستاسو دشمني ده نو خامخا به ورته کذاب وایې په زمانه تېره شوې کې د اسلام نه مخکې د تپوس کومه چې تهمت د دروغو پرې وکړو اوس خو ورسره ستاسو دشمني ده ته خو ما کنځل وکړه ډېر راغوښتې اوس خو ورسره ستاسو دشمني ده د دې نبوت د دعوې نه مخکې یادو قبل ان یقول چې ستاسو دشمني ورسره زه د هغې تپوس کوم نو بیا ویې چې لا فهل یغضب دا د پیغمبر مبارک زبردست صفت دی والفضل ما شهدت به الاعداء بهترین فضیلت هغه چې دشمني مې اقرار وکړي قال لا فهل یغدر آیا دوکې چې تا وګوره دوکه کوي حکایت د حال ماضي د هر غدر هم نه وایي ګوره داسې عجیبه الفاظ راوړي دي راغله هل غدر ته معنی چې یو ځل چې د دوکه کړې ده نه هل یغدر حکایت
آیت حال ماضیه دی چې په تیر شوي ماضي په حال کې چېرته دوکه کړې ده قلت ما ویلا دوکه پکې نه ده کړې دا مولانا صاحب رسول الله مبارک چې کله د نبوت دعوه کوله او د صفا په غرونه یې ودرېده نو څه وایي مکمل احتساب تعداد ور پیش کړ او لبست فيكم عمرا سبيخ قال من التذكير كردي وكيف وجدتموني لرسي مدري فجاءت پیغمبر مبارک کے سنا سغلتی و داسې وینوي اوس ما کې ولا دنیا غلطه وي نو دا تاسو ته نشه ویلې چې ورا ما تاسو کې دا ټول عمر تر دې څنګه ما نو په وایي چې لکه تاسو دا اټه دا وکاو تاسو دا خبرې کړې او ته خدا چلته ما کې دنیا کې به دا نشه ویلې لیکن رسول الله مبارک کله دا درې طالبان مبارک تطابقا وي چې تاسو ورته توصيه کړې بدون سنوي كنا تغدري سيد جبليا أغيب الصباوي تم طلعوا جسينك ما أقولون كذي شيء وهاي أقولون كذي أبغى داريبان هو برابرون كتير إن شاء الله عليه بغى تنظر كنا توم كذا بغى أنت بلدي داران ما كبيه ما إذا تاسو مالا دارا ديكري ما كذا نو أنا حاصل بدون سكون إذا قدري هو مخاوي يقولون لا بدون سوي مختلف أصدار إذا مريض كذا يقولون بيأكل ممكن تصير كي يا درانة يقولون ويوم كسركان شافونا كم مسجل نعم رسول الله مبارك سبي لبست فيكم عمرا وكيف وجدتموني نقول فيوجب وجدناك صادقا وأمينا وجدناك صادقا وأمينا ففي غفر درون نشبه قلت ما وضعوا إلى جري وخبرنا ونحن منهم مبتدنا في مدد بهم مذكر هذه مدينة مراد مدد صلح الحديبية سوق على بيت ولدا لسك على شرط بخوله تدري ممتبتنا لगी ما هو فاعل بها यदि वसक उनकी भी बदे यदि से धोखा कहीं तो बना ताकूट खबर हम बगी वरदान नाकला लेकिन मां तो बोला दा खबर से पैगंबर पहचान क्या है पता नहीं अब शकी खबर आता न कोई के पता सवाई ونحن منهم مدد पैगंबर ने कोई मदद रसूल ने की तसलमला निस्बत रसूल है لا ندري ممتبتنا لगी ما هو فاعل بها यदि वसक कहीं बदी मुदा के आया दे बदा सुलहा पूरा करी और वादा खिलाफी बदे آیا دو پورا کئی با او دو کا مناصر کئی قال ابو سفیان ہوئی ابن عباس تا قال ابو سفیان ہوئی ابن عباس تا ولم تمکننی ماتا ممکنه نشو یو کلمه دا کلمه مراد کلمه مصطلحه نه مراد چې کلمه الله مراد معنی مراد دا کلمه کلام مراد دا کثیره په استعمالي قرآن شریف کې الله فرمایي وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك وكلمة كلام يا لا مبدل لكلماته ده كلامات مراد نزلت الكلمين مراد ما يتكلم به وخلما ما يتكلم به كمفرد به أو كمركب به أو كمركب التام به أو كمركب ناقص بلکہ مركب التام الجواب لك مركب ناقص ومفرد کی سفیدہ نشتا لا تقولي نسوي ممكن نشوى ماتا يو كلمة يو كلام يداخلكم فيها يداخلكم بدي كلام كيف بدي خبرو خبرو كيف يو شيء سوى الذي بدنا كلمينا جمع كلمة سوى الذي بدنا كلامنا شيء واتنا لقي نيتو كم كذي كمان كذي أنا كتاب صحيح نشكي خبر هذا بل فكرة بل بسورتنا قولي نشوف قبل میں پکے سے درو قدرنا قول نم باغی مان پیدا ټول دنیا کوئی دلا یا حیرت دخل کو مخ کی ملامت کا ولا فيږي په خبر چې ته بل مسبین نشو پکې تاسو په خبر ورسېده کنه ولم تمكنني ما ته ممکن نشو یو خبره یو کلام ادخلوا داخلكم پدې خپل کلام کې یو شی د نقصان د نبی علیہ السلام نه یو شی د چانه د نقصان د نبی علیہ السلام نه سوا د یو خبره نه دا یو خبره ما ودان نکړه دا ولم تمكنني امکان نشم کنه امکان او تمكن نه واخلې جوړيږي ولم تمكنني
مكن يمكن قدرت ویل کېږي ولم تمکنني قدرت را نغې ماته قدرت را نغې ماته د چا د یو کلمې د یو کلام یعنې زه قادر نه شم چې داخل کړم فیها په دغه کلام کې یو شي د نقصان د نبي علیه السلام سوا د دې کلام نه قال نو دې هرقل وی حال قاتلتم بلکې بل روایت کې راځي بل ځای کې راځي بل روایت کې د سنن په روایت کې هم دې حدیث کې څه چیرې زمونږ د دوی خلفاو وکیله زمونږ د دوی خلفاو دې کې یو شرط لګولو چې د یو بل د خلفاو مدد ونه کوو نو په مکې مکرمې سره په ګاونډ کې دوه قوم یو ته بنو بکر یو ته بنو خزاعه وي د یو بل سره مضبوطه دښمني وه او بنو بکر خلفا د مکې د قریشو او بنو خزاعه د مسلمانانو خلفا او کافر یو بل سره دوستانه نو چې جګړه ولاړه نو بنو بکر سره د مکې قریشو درېدل او بنو خزاعه سره د مسلمانانو درېدل نو دې شرط کې دا دې کې دا شرط مو لګول شرطونه چې د یو بل د خلفاو مدد وکړي که بنو بکر او بنو خزاعه یو بل سره جنګ کوي با مسلمانان په بنو خزاعه نه راځي او مشرکین په بنو بکر نه راځي نو دې سوره د پس د دوی نه راځي شو چې دا دوی د بنو بکر او د بنو خزاعه جګړه شو د مکه مشرکان لاړل او د بنو بکر سره مدد یې وکړه او مولانا دا په تفصیل کې جلد ثانی کې راځي دا ذریعہ د ختم د صلح وګرځیدل دا ذریعہ سره صلح ختم شو بیا نو دې د مکې مشرکانو د بنو بکر د خپل خلفاو مدد وکړه نو چې مدد یې وکړه نو اوس دې ورته څه وایي بل روایت سره کې یاره زموږ خلفا دي بنو بکر نو موږ د هغوی د بنو خزاعه سره جګړه جوړه شوې وه نو موږ د خپلو خلفاو مدد کړی دی نو پته نه لګي چې دې به د بنو خزاعه مدد کوي که به نه کوي نو هرقل ورته څه وایي وایي لومبی غدر خو تاسو بیا کړی دی الله اکبر پوهېږې لومبی غدر چا کړی دی هغه تاسو کړی دی ورپسې شا نو قال هل قاتلتموه تاسو قتال کړی ده سره جګړه ورته وایي هلکه دې کې به کتاب الایمان کې راځي ښه د قتل و قتال نه مرګونه نه دي مراد څه دي مراد دي جګړه پښتو زمانه کې وکړه کله پکې مړي وشي او کله پکې ونه شي جنګ کول جنګ کول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ورخا تدورل د مسلمانانو یو بل سره جنګ وکړو دا د پښتو خبره اقتتلوا زمانه نه جنګ کله اقتتلوا دا معنا کې چې دوړل یو بل وړل نو چې دواړه یو بل وړکی او دواړه مبارې ته ورسېږي نو فاصله بینهما دا جنګ کې بیا کې اسلام د امر مینس کې نه کېږي چې دوه مینس کې کېږي نو اقتتلوا یا حضرت سعد رسول الله مبارک سره یو خبره بار کوي را به شي په کتاب الایمان کې رسول الله مبارک په فرمایي قتال کې اثر دا معنا مکو چې ته وجه څه معنا جنگ کې څه دا قاتلتموه معنا رسول وایا جګړه کې بیا وړي راځي معنا احترام پکې راځي قید وطن پکې راځي یو عام شی دی ان قاتلتموه تاسو جګړه کړې ده هو سره قلتم نعم تاسو لفظ یې ورته وایي کنه چې تاسو جګړه کړې ده ولې ځکه پیغمبر خو جګړه نه کوي پیغمبر خو جنګ نه راځي قاتلتموه قلت نعم دا ورته وایي چې هل قاتلکم نه وي بلکې هل قاتلتموه ولې ظاهرا دا چې څوک نوي دین اختیار کړي نو قوم ټول مت پیغمبرانو سره جګړې کړې پیغمبر چا سره جګړې نه دي کړې پیغمبر ورته بیا خیره کړې یا پیغمبر الله خبر شوی د قوم هلاک کړي قلت ما نعم قال نو هرقل كيف كان قتالكم اياه څنګه قتال تاسو د سره نو ګوره اياه وای جواز پیغمبر سره قتال نه کوي دا مرګرو سره کوي او مقصود پیغمبري الله اکبر مقصود سي پیغمبر دې ختم کی نو دا اياه وای او هو لفظ قاتلتموه وای قلت ما وتوي الحرب بيننا وبينهم سجال جګړه او د مومنانو سجال سجال څه ته ویل کېږي او ته حافظ ابن حجر وایي اسم جنس دی حافظ ابن حجر وایي څه دی اسم جنس دی نه اسم جمع
حرب اسم جنس د حرب یوې جګړې ته وایي، دوه ته وایي او ډېرو ته وایي. تاسو ته ما ویلي چې د اسم جنس او د اسم جمع میان کې څه فرق دی. د اسم جنس اطلاق په یو فوق قلیل کثیر په ټولو کېږي او د اسم جمع اطلاق په دریو او په مافوق د ثلاثو کېږي او د ثلاثو نه په تحت نه کېږي او مفرد من لفظه ولدي. نو حافظ ابن حجر وایي چې حرف اسم جنس دی، اطلاق په قلیل او کثیر کېږي او سجال دا جمع نه ده، اسم جمع ده، دلو جمع ده. د چا جمع ده؟ مفرد من لفظه نه ده، دلو مرغې ته وایي او سجال مرغوب ته وایي. لیکن مولانا صاحب ځان به دلته کې پوهې کړي، ځان به پوهې کړو دلته کې اوس هغه دا چې سجالو بېشکه او د اسم جمع وایي حافظ ابن حجر، لیکن وزن د مصدر دی. وزن سره لکه فعال د مصدر وزن کتاب، سجال کتاب لباس، کتاب لباس د مصدر نو مبالغه ده پکې، مصدر کې مبالغه ای د مصدر اطلاق قلیل او کثیر په ډول باندې کې. لیکن علامه حجی وایي شارح البخاري هغه وایي نه دا جمع ده سجلونه، جمع ده چا ده؟ سجل. او سجل اسلام ته وایي، حوالې ته او بوقې ته وایي. هغه وایي دا د دلو جمع نه، دا د سجلون یا سجلون په فتحې د سین یا په کسرې د سین دا د جمع نه بوقې ته ویل کېږي. ینالهن کله زمونږ نه نیل کوي، وننالو منه کله مونږ نه نیل کوو. نیل حصول ته وایي. ټوله داسې لفظ یې راوړو مونږ ته حصول کوو، کله مونږ نه کوي. څه چې حاصله او څه رانه حاصلوي؟ سړی مړي، مال، دولت، عزت، دا نه پېښې په خبره نه مونږ ته حصول کوو. سړی دې مړ کړو، دام ته حاصل کړل او سم ته حاصل کړ، مال ته حاصل کړ. کله زمونږ نه مال حاصلې، سړی رانه حاصلې، مړي رانه قیدوان کې رانه مړي، داسې لفظ یې راوړو. اوس دا جنګ ته سجال ولې وایي؟ ما ته باندې کوئی متوجه دی چې خبره آسانه شي. ورته په یو فی باندې پردي مخاطبه په عربو کې وکړه وي روپیا کوي نو خواږه روپیا کوي یا وبوینا چې د لګي چې یو فی و اوس په دې قبایل نه کو یو فی وي نو زنانه دې وته وروړو ماشومان دې وته وروړو نو هغه دې ویلو وته او بابا دې ویل نه نو کله په یو راځي په ورته وباسي او کله بل راځي په ورته وباسي، کله یو دشمن راشي په ورته وباسي، الاړ شي نو بل دشمن یې راشي نو په ورته باندې وباسي. نو دا څنګه کې چې په ورته د دوینا یو انسان حصول کوي، دا څنګه د جنگ په ذریعہ یو دشمن د بلنا حصول کوي. د ورته سره تشبیه ورکړه اته په خبر ما د توضیح ہوئے مولانا صاحب چې حرف اسم جنس دی او د اسم جنس اطلاق په قلیل او کثیر باندې کیږي. نو نسبت د جمع توجه، نسبت د متعدد توجه، نسبت د توجه د متعدد. نو حرف اسم جنس او حروف جمع څه خبره نشته. نو ینالو منا وننالو منهم دا دی ولې وایي ځان پیګه دا ځکه وایي چې دیوی په بدر کې او پیغمبر مبارک زموږ حصول وکړو، زیرا نه حاصل کړ او یاره نه فرض او یاره نه فقیر ځان کې اوري بیا نه فدیه واغشتره او یو کسان او په وخت کې مون او یا کسان ورکړل مون ته حصول او په غزوه خندق کې سر په سر پاتې شو. لیکن بعد یو محدث دی هغه په اعتراض کوي وی دا ابو سفیان اصل جاته و چې دا خبره وکړه وی دې د سر نه ډوکټه کړې نه ده، وی د سر نه ډوکټه وی کړې نه ولې نه ده کړه څه ده دا به کوی کې راوځي ګټه دې ته نه وي چې تر دشمن نه مړی دی روکي دې ته ګټه چرې نه ویلې کېږي، ګټه دې ته وي چې میدان وګټي. هغه په دې خبره کوي اوس هم د فوج په قانون کې دې ته ګټه نه وایي چې مړی د چا نه ډېر شي، چې څوک په میدان پاتې شو او میدان یې مخکې وګټو دې ته ګټه وایي، چې میدان چا وګټه دې ته ګټه ویلې کېږي. نو په احد کې ټیک ده مړي د مسلمانانو نه اویا شوي دي، د کافرونو هم څلېرویشت مړي شوي دي، خو میدان مسلمان ګټلی دی. ولې کافران تښتېدلي دي، کافران تښتېدلي دي او ګټه وی کړې نه. هغه دا کوم کسان پنځوس چې
تیرانداز رسول الله مبارک نوري هغه تیراندازو نه اجتهادي غلطي وشوه نو د هغې د وجې نه او یا کسان شهیدان دوی توله نه ده کړې دا خو تښتېدلي وو دا به انشاءالله غزوه احد کې تفصیل راشي دوی توله نه ده کړې دوی خو تښتېدلي وو دا خو چې هغه 50 کسان تیرانداز وو د هغې نه یو اجتهادي غلطي وشوله نو په هغې وجې مسلمان ته تکلیف ورسېد او بل میدان هم د احد مسلمان ګټلی دی دوی تښتېدلي دي لیکن مولانا صاحب نو دا وی د غلطي وجې دا خبره وکړه لیکن مولانا صاحب دا خبره د دې بعضې محدثینو برابر نه ده هغه دا چې په حقیقت کې موږ ظاهر ته ګورو نو ظاهر کې په بدر کې کافرو ته تاوان رسېدلی دی او لأي وجه کان خو په احد کې ظاهر کې تاوان چا ته ورسېده مسلمانانو ته نو دی خپله بړایي وکړه چې که موږ نه یې وجل کړي موږ هم دې وجل کړي او حقیقت یې ووایي قال ماذا يقوم او دې کې دروغ هم نه شو ویلي که دی وایي چې جنګ کې موږ کامیابي حاصله کړې ده نو ممکن ده چې دا پته وه چې دا تپوس یې ترې کړی چې څو جنګونه شوي دي څو تاسو نه مړلي نو بدر کې به د څه جواب بیا ورکړم قال ماذا يأمركم څه حکم کوي تاسو ته بیا حکایت ہمارے ماضی دی قلت ما وتبی قلوب الله وحده عبادت کے اللہ دا وحده حال دے دا اللہ نا بمانا دا متفردا سرا وحده حال دے دا اللہ نا مفعول به نا بمانا دا متفردا سرا بحال کون دا اللہ پاک کی یہ متفرد دے متفرد بذات کیم دے فورا متفرد بذات کیم دے دا دو خدایان نشتا متفرد بصفاتو کیم دے اللہ پشان صفات بچا نشتا اور متفرد بتشریعی امور کیم دے شریعت واضح اور شریعت جوڑون کے رب العالمین دے بس وہ شارع نہ دے تاسو پریگے بخبر اللہ پاک دے وحده ولا تشركوا به شيئا او شرك مكوي به ذلك الله سر شيئا فمانكم يوم نال احدكم مفعول به شو ولا تشركوا به احدا او يا دا مفعول مطلق باعتبار الموصوف بمقدر سرا ولا تشركوا به شرعا كان شيئا ولا تشركوا به شرعا شيئا اي قليلا ولا تشركوا به شركا شيئا اي شركا قليلا كل شرك برنا كوي شرک جلی بام نہ کہے شرک خفی بام نہ کہے شرک الجہر شرک فی الذات بام نہ کہے شرک فی الصفات بام نہ کہے شرک فی الافعال بام نہ کہے اور شرک فی التشریع بام نہ کہے تاویل بام نہ کہے شرک فی الذات لگا دوخنا ہے احرمنا ویلتان ماذا کرو سو تاکو کوئی کم دل دیو مسئلہ بانے کوئی شرک فی الذات لگا مجوسیان چاہر یا احرمن او ویلتان دے یو خالق دا خیر گرد بالکل یو خالق دا شر گرد شرک فی صفات سوکتی بیجے شرک فی صفات تکا دا مکی مشرکان ورے پدید اللہ سو کوئی کم مکی مشرکان و شرک فی صفات کو شرک فی ذات نہ کو اغیب مقبل قرآن ہوئی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون اللہ یوم اب یوم لئن سألتهم من نزل من السماء ماء وائے سوئی ليقولن الله او چې کله دې په کښتو کې ونخلي نو بیا دعوا الله چا ته چغې وایي الله ته چغې نو دې په شرک ذات نه کوي دې شرک په صفات کوي شرک په صفات څه ته ویل کېږي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي دا هغه خبره درته کوم قرآن حکیم کې دې متعلق رب العالمین فرمایي چې ما دوی سوي ما نعبدهم موږ عبادت سره اوسان نه کوو الا ليقربونا الى الله زلفا دې موږ خدای ته نږدې دا حقیقت قرآن لا معمولی تاریخ ته ذکر کوم دا به ویلې وي وزیرته اوړه ډول کې ممکن ده وزیرته لږ توضیح کوم ځکه وتا تاسو له بل ځای نه راځي دا مسله دوی به څه چل کوم دا بوتان چې دوی جوړ کړي دا څوک د دې په ذهن کې دا نیکان خلق تیر شوی د دې په ذهن کې دا د نیکانو خلقو یا د پیغمبرانو اولاد دی نو د دوی ګروپونه جوړ کړل اصل نشر دی نه شروع شو د محبت د وجې نه او د مینې د وجې نه د دوی فوټبال جوړ کړل ځان سره په کوټو کې وړل او د دې بوتان جوړ کړل او ځان سره په کوټو کې وړل
د محبت د وجې نه. اوس هم ډېر خلک د خپل سیاسي مشر تصاویر په فوټو کې لري او چا پکې هغه تصویرونو ته لا ګلان مویدان کړي د خپل سیاسي مشران، او بعضې مقامقل خلک د خپلو استادانو او د خپلو پیرانو تصویرونه په فوټو کې ویدان کړي. د محبت د وجې نه یې ویدان کړي. دغسې د محبت د وجې نه دوی څه چل کړی و؟ دوی دغه تصویرونه بلکې بوتان به یې جوړول، بوتان جوړول دوی دپاره جایز و. د حضرت سلیمان علیه السلام په واقع کې رب العالمین فرمایي یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الناسيات يعمل آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور ويعملون له ما يشاء من محاريب غټ بلډینګان به جوړ وتماثيل څه ته ویل کېږي؟ تماثيل ځان به ورته جوړ. دا خو بالکل جایز ډول دپاره به یې جوړ، د پلار بوت به یې جوړ کړ، کور کې به یې جوړ کړ، د نیکه به یې جوړ کړ، ورور یې د پیغمبر به یې جوړ کړ، هسې تبرک دپاره او هسې د محبت دپاره. د پیغمبر د حواریینو نیکانو به یې جوړ کړ، د پیغمبرانو بچو به یې جوړ کړ، دا به ځای په ځای جوړ کړي دا بوتان. نو وروستو شیطان بیا دوی ته ووایي چې د عبادت شروع کړي. نو چې دوی د دې بوتانو عبادت کوو نو دی څه دپاره کوو؟ دې دپاره نه کوو چې د بوت په ما بچ کوي، نه 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 نه، دې بوتانو چې د عبادت کومه نو دا د چا بچي دي یا دا نیکان خلک دي، نو د قیامت په ورځ به موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي. دا بوت به نه وي، دا بوت چې د چا ډاچه راوګوي. نه پوه شوې په خبره؟ دا بوتان به سفارش نه کوي، دا بوتین ټول قمقل نو چې موږ د خپلو لاسونو تراشلي دي، نو ګنې دا موږ ته سفارش کوي. دا خو تا جوړ کړه، دا خو سپېمې ورته تا جوړې کړې، سترګې ورته تا جوړې کړې، غوږونه پوزه ورته تا جوړ کړ، نو دا به له څه سفارش وکړي؟ نه، دا چې د چا ډیزاین دی، دا چې د چا نقشه ده، دا چې د چا بوت دی، هغه نیک سړی دی. دا چې د چا تصویر دی نو هغه بزرګ دی، هغه حواري دی، هغه د پیغمبر بچی دی، هغه په معاشره کې نیک سړی دی، هغه په معاشره کې خلکو سره ښېګڼې کړي دي او نیک سړی دی، هغه په معاشره کې سخاګانې کړي دي او نیک سړی دی. نو هغه به ماله د قیامت پر ورځ څه کوي؟ مولانا صاحب وایه سفارش به کوي. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. دا به موږ له سفارش ونه تاسو په خبر ورسېدئ که دا ولې سفارش کوي موږ له؟ د دا بوتان نه د بوتانو ډاچې وایه، یا دا د پیغمبرانو بچي تېر شوي دي شابه، یا نیکان تېر شوي دي. نیکان د دنیا بعضې پکې درو چې خلکو باندې به ستوان څکل، بعضې پکې درو چې خلکو باندې به اجیار باندې وڅکلې، بعضې پکې درو چې هغې به خلکو له ډوډۍ ورکولې، دا به کوم. او بعضې پکې بیا څه وایي؟ او بعضو متعلق د دوی نه نظریه وه چې الله پاک دوی ته څه کارونه سپارلي، چا ته د بچو ډیوټي سپارلې ده چې ته خلکو له بچي ورکوه، چا ته د صحت ډیوټي ورکړې ده چې ته خلکو له بیماري جوړوه، او چا ته دا ډیوټي ورکړې وه چې ته به آرام کوه. نو دا بوتان نه ګورې، د دې هغه اصل یاد ومه. نه پوه شوې په خبره باندې؟ که ته به موږ سوال وکړې چې دا خو زموږ هم نظریه ده، اسرافیل علیه السلام له خدای پاک ته چا اختیار ورکړی دی د شپې دی، میکایل علیه السلام ته چا اختیار ورکړی دی د باران او د سیلۍ، یاد دي که نه؟ جبریل علیه السلام ته څه اختیار ورکړی دی؟ نو دا موږ په هغوی کې بیا څه فرق شو؟ موږ وایو نه 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 نه، هغوی دغه د بوتان چې د چا جوړ کړي دي نو هغې د هغې امورو اختیارمن ګرځولي دي، د دغې امورو څه دي؟ اختیارمن. او موږ وایو چې جبریل علیه السلام خپل اختیار نشته، که الله ورته وایي چې وحی یو څه راوړي شي، که الله ورته ونه وایي نو راتلی هم نشي. وما نتنزل الا بامر ربک. اسرافیل علیه السلام خپل اختیار نشته، الله چې ورته وایي شپېلۍ به ووایي، که الله ورته نه وایي نشي ویلی. میکایل علیه السلام خپل اختیار نشته، که الله ورته وایي چې باران او یا د دود طوفان دا کار وکړه خو فبهکذا ورته نه وایي نشي کولی. او هغوی څه وایي؟ چا پسې؟ هغوی وایي نه دا اختیارمند دي، دا څه دي دی لکه اختیارمند دي. دې وجې نه خو هغوی د هغوی نه پوښتنه کوي، د دوی عبادت په ټول چې دا خوشحاله چې موږ له بچي راکړي، د دې عبادت په ټول چې دا خوشحاله چې به موږ باران ورکړي،
دبي عبادت بدو بندل کو جدا مجالے چې موږ له صحت راځي امون سوایو موږ وایو نه موږ د اسرافیل علیه السلام د میکائیل علیه السلام د جبرئیل علیه السلام او د بل فرشتي عبادت نه کوو ځکه دا اختیارمن نه دي اختیارمن څوک دی لکه الله ابو داسې مثال ورکړي لکه څنګه چې وزیر اختیارمن دي نو خلک دا وزیر دارومدار کوي که نه کوي لکه پوهېږي اختیارات بادشاه وزیر ته تفویض کړي موږ وایو نه اختیار ټول الله سره دی چا ته اختیار نه تفویض کړي دا اسباب دي او آلات په منځله دي چې خدای ته کار نه کوي خپله خدای کولی شي خو د نظام دپاره الله دا یو کار شروع کړی نو دا یو فرق شو نو ګورې یاد وساته دوی چې شرک کوي په کوم بنیاد باندې شرک کوي وایه چې دا چې کومې ډانچې د چا دي نو د هغې به موږ له سفارش کوي او هغه ډانچې چې د چا دي نو هغې ته الله اختیارات مکمل ورکړي دي نو ځکه موږ د هغې عبادت کوو پوره اختیارات ورته میلو دي نو ځکه موږ د هغې عبادت کوو دا قسمه شرک مولانا صاحب زموږ په دې وطن کې زموږ د عمل په ګزاره کې او په هندوستان کې او زموږ په دې پنجاب او سند کې ولې بعضې خلک قبرونو سره همدا معنی لیکي بالکل همدا معنی لیکي دا معاملې خطرناکې اوس هم دوی دي او دا زیارت دی او په دې زیارت ته زه لاړم او دا زیارت په ما له بچي راکړي مستقل دي او سهار وختي دې زیارت ته ځم که دله لاړم د ماروز بلندخي او که دله لاړم د ماروز بلیخ د لاهور دا خلک ټول سهار وختي راشي دا تاګن بخه شته ده ته به دا تاګن بخه بنه د ده خپل نوم علي حجوي دی دا ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تېر شوی دی او صاحب د کراماتو تېر شوی دی سید علي حجوي لیکن قسم دی ما په خپله لیدلی دي چې د هغه قبر ته خلک سجدې کوي یو سړی مې په خپله ولید په خپله په دې رأیته بعینیه چې قبلې ته شا کړه او قبر ته یې مخ کړه او سجدې یې ورته ونه کړه دا نن سبا پوره رواج دا ماله بچي هلکه زیارت کومه سره پاره دی تاسو زموږ خلک هم بعضې خلک دي دا څه شی دی زه له دې زیارت نه دې راځم چې دې دا دانې ودې سره جوړېږي چې دې زیارت ته لاړ شم دا د ماشومانو سپېشلیست دی زموږ په دې منظور کې یو ښه ده د دنیا پیغمبریان راځي او دا سیر د بیبي ده بیبي سیر ده په دې منظور کې قمر دی او د جمعې پر ورځ یو لویه میلۍ او ماشومان راولي او صاحبه دا بیبي سیر ده دا د ماشومانو سپېشلیست ده دا بل د دانو سپېشلیست دی دا له مریض بوله دانې به جوړېږي دا بل باد وهمان دی دې د خلکو نه باد وباسي باد داسې ده که نه دا قسم دا خلکو خپل نومونه ورته ایښودي دي په چا دانې وي یو زیارت یې سپېشلیست کړی دی او لکه دا دې غریب چې وفات کېده دې چا هلته جو دا زموږ خلک دي ناپوهه خلک دلته پخوا یو زیارت هم په دې دا د دې ډب په غاړه دې ته ډب وایي هلکه دا اوبه دي د اوبو دا کرده چې ده دا عثمانوال دې ته ډب وایي دا څوک ورته کرده وایي څوک ورته نهر وایي عثمانوال دې ته ډب وایي دا کرده چې ده د پخوا د دې په غاړه یو زیارت نو هغې کې به باقاعده ډولکې پروت و تپوس دې وکړي د عثمانوال د خپلو مشرانو ډولکې به پکې پروت و نو چې په چا پته به راغله ډب وړو نو هغه زیارت کې به یې ډولکې غاړې ته واچوي او چورلک به یې ووهو او څه به یې وي د ډب ته غاړې لاله لال خلک داسې هلک وي دا لال دی لال نیک سړي ته وایي او بزرګ ته وایي د ډب ته غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله ګوره په ډولکي له به یې ډب ورکړو ګړی ته به د ډب ته غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله او ډب به یې ډب ډب باندې نو دا د خلکو نظریه او دا سوچ تاسو وګورئ که نه خو هغې سره پوره مشابهت خوري که نه خوري یو نقطه به راته بل هم دلته ویم نو دا ټوله څه چیز شو دا شرک فی الافعال شو که نه چې ما له به دې زوی راکوي او ما له به دې بچي راکوي او دې او ما جوړی او ته دې معاصرې خانقي ګرڼئ چې ټول اختیار ورته تفویض د دې بت ته دا شرک فی الافعال شو او شرک فی الصفات هم شو او مولانا صاحب سجدې ورته کوي ګورې بعضې علما سجده غیر الله ته مطلقا شرک وایي غیر الله ته سجده مطلقا شرک وایي
وی سجدہ میں عبادت دے غایت التذلل انتہائی تذلل بغیر غیر اللہ دفعہ دا کوئی شرک دے لیکن نمو علماء لکھی چھے نا مطلق سجدہ شرک نہ دے سجدہ پلیت عبادت شرک دے اور پلیت تعظیم باندے شرک نہ دے نیت عبادت پہ جنے نیت عبادت سے طویلے کے گی جدا چاہتا سجدہ کے دستا زور خواہ اسے بیان تو مقبل جسپان کا ودینا جسپان کو جدا چاہتا سجدہ کے دی مقبل امور کے متصرف بیان تا عقیدینا تا نیتنا عزم و تصدیق ستاتا سمیں ہوئی عزم تصدیق نیت او ارادہ دے دے کہ دی زمان کو امور کے تصرف کولی شی دی مانا خیر ران کولی شی دی مانا شر دفت کولی شی دی مانا بیماری ران کولی شی دی مانا صحت ران کولی شی دی مانا بچی ران کولی شی دی مانا فیدہ ران کولی شی دا شر شو او کنیت دی دا عزم او ارادہ و تصدیق دینی اسی دا تعظیم دی مقصدی اسی دا عظمت و تعظیم دی مقصدی نو بیا دا شرک نہ دے وہ گناہ کبیرہ دا اور دیر کوئی گناہ کبیرہ دا سچی جو لگا گناہ کبیرہ دا اور زبادی میں مثال دارتا ہوں بعد حضرات مطلقان شرک نہ دے اسی تاسو تبایونو تبایما چی چرد شرک خدای پاک آدم علیہ السلام نوانا بلکہ پاکون مخلوق کے چہلہ مخلوق پیدا کرے تروسا پولیدانی تا چی وقت شرک کو بیاری منصوب شوی اعمالو کی 10 خرادق و شرکیات لیو پیغمبر پا زمانہ کے دانشی بلکہ شرک ہو آدم علیہ السلام مخالق اللہ سوئی فرشت ہوتا وہ سجودو لے آدم نو کتوے چی دا سجدہ تلمویلہ تعظیم دا فرشتو لگی دا نوا ارادہ تصدیق قام الى ذلك امور کے متصرف کرنا خیرات ہے لیکن مجھے ایسے چاہتا سلوک کرو اور سلام کرو دا تعظیم ہے کرو لا سوال قولو تندے والا قولو تعظیم ہے کرو دا تعظیم ہے اور قدمت تغیزت دا شرک ہے آیاتا باللہ اللہ دا شرک مانگے یا دا یوسف علیہ السلام و تعلیم جرازی وخروا لہو سجد تعویل بتاؤ اینا سر و قبل سر و قبل سر خروا له سجدا يقولون امور بارو سجدا پریو تعویل شرط سجدا پریو نو کچرت مطلق سجدا شرک وی نو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام شرک کی عادت یوسف علیہ السلام کو مخ کی وسو شرک کی اذا خروا بارو سجدا باندې پریو دا کما سجدا وی کی نو په خبر پېښه کړه نو سجدا تعظیم کو ما سابقو کې جائز او شرک مطلق الحرام دے لویا گناہ دا شرک کفر نو الحاصل سجدہ تعظیمی قومہ میں سابقوں کے سوال کیا ہوا ہے جائزہ اور زمون قومت کے خدای پاکتا حرام مکڑے لو کنتو آمورا سنگرے کچھرتے ما حکم جوی ان یسجد احد لأحد لأمرت النساء ان یسجدن لبعولته دا کم یوتا سجدہ یاری دا تعظیم چونکہ دا سجدہ تعظیمی بیا شرک کو گر دے دا قومہ میں سابقوں کے ختم مرمبی سجدہ تعظیمی کو لبیا کسے جوڑ شو شرک نو دا من دا قومت خدای دا شوائی و دا شرک نام محبوظ ساتھ لگے قومہ میں سابقوں کے گتان جوڑا ہو لگ تصویر سازی جائے دا اور دا من قومت کے خدای پاک تصویر سازی اور گتان جوڑا ہو ممنوع کر دا داشی سبب دا شرک کو گر دے خبرون رسیدے نقول داشو شرک فی الذات شرک فی الافعال شرک فی الصفات اور یو شرک فی التشریع ہے آنی مثال اندر سوچی دور باندے پیش لکہ عدی ابن حاتم تائی مطالب قرآن شریف کی جلالہ لن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ناروتو چنو باوی طرف نہ دے ویولے چیاقی بدلکم شی حلال و حلال ممکن کنا اور چیو شی بدل حرام و حرام ممکن کنا ویو بلا ربوبیت کنا تو چی چالتے اختیار ورکے کہ تدیب مالک دا حلال و دا حرام ہوئی دا شرک شو فی التشریع کترہ پر سوال ہوگی کہ تاسو ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی دا حلال ہے دا حرام کدی سرد لگے تقلید موائنا اگر اسپل ذات حلال و حرام ہو یا باقاعدہ دلیل لو باسی کہ قرآن دیتا حلال ہوئے لے اور قرآن دیتا حرام ہوئے لے پیغمبر مبارک دزانا نہ اگر قرآن نا اور دا اللہ دا حکم نا یا وحی خفی و توشی بدل کے نوے دا حلال دے دا حرام
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مبين دې کې په تفصیل کوم دتا په دې ملي کې چې پیغمبر مبارک حقیقي شارع د مبین د شارع راجح پدې چې مبین د شارع دی حقیقي شارع هم مولانا امین اوس براشو شرک په ذات تکا خامنیت دا یو شو. شرک په صفات چا وسه چې الله په شان صفات بل لګا نه ده لکه الله قادر مطلق دی، الله علیم دی، الله بصیر دا بچانا. او شرک فی الافعال دا بچو سپیشلیسٹ او شرک فی التشریح یا دنشتا یا شرک فی الربوبیت نو شرکن شیعان لم یو مقتدر نوی ذکر کے واچو لگو دا حق پیرشتم خیر نراتی نو کنده سجدہ کیا دی زیارت تا پدین احتمال فیدہ را گئی او مانا نقصان دفع گئی او دې زیارت د سجدا په دې نسبت باندې کې چې مال بچی بنا کې دې تعظیم کوم چې بچی راځي او مال عزت راځي او مال دولت راځي بالکل شرک دی شک پکې ونه شک بل او یو خبره د تریشا په لور چې کوم شعار د کافرانو هغه د سجدې تعظیم هم شرک دی کبوت تر سجدا او د تعظیم کو بیا شرک دی کسلیک تر سجدا او د دې زما تعظیم کو بیا شرک دی دغه معلومه شک او شبهه نشته نو ولا تشركوا به شيئا احدا مفعول به شو شيئا فمعنى احدا او يا مفعول مطلق باعتبار الموصوف بمقدره شو لا تشركوا به شركا شيئا شركا قليلا كله بابنك شرك خفيف بابنك كريا وسمات دي واتركوا ما يقول او دارت يفرد على استاذ القران ويأمرنا متحكم بالصلاه والصدق والعفاف والصله يمنزلنا كذلك بس دا خبره راته کې مونږ کوي او رښتیا وایي او عفاف پاکنامه نو سیګي وسره لنیوي کوي ګورو ته وی کې دا په پیغمبر صفات وکړه نه دی وایي چې هرقلا دا خبره کوي چې دیم نه مانی ولې هرقلا په عیسائی وکړه عیسی علیه السلام ته خدای وی یا د خدای وی وی او هغه ته سجدي کولې نو ولا تشركوا به شيئا فتعملت كيف منغم کوي عبد الله وحده سرا ومكملتنا كي او بتامرت كي يرك بويه كرا ديو تهرق القارو واتركوا ما يقول اباؤهم وقرا بلار دين مرينا نو تب تخبر بلار دين اتباع كي منكم دو او نبي دين خواراي بلار دين دين مرينا نرمو سب خالق مولد الزام لا تكي لگي ويأمرنا بالصلاة بس مستوى نور رأسنا من المعاشرة او صدق رشتيا وايا رشتيا هم وايو كنا طول مقدرون وايا او الفا پادمنی پادامنی گزاری خبری دا خزنه وینلی ارسلی پادمنی کوخای او سره رحمی خواسته کې نو تاسو خبرې کوي ځای خبرې چې د ټول خلک نشټونه مقدرون وايا پادمنی خدا شریفانه خلکو بشرا او سره رحمی خواسته کېستا نو دا ځای خبرې کوي نو فقال هرقل ترجمان تا قل له ورتوسوا سألتك اوس مولانا سے دلتا چې دې کې راځي کوم جوابونه ورکړي دا غیر مرتب دا هغه څه مرتب نه غیر مرتب او دا یو سوال جواب پکې شته دی نه نو دا به موږ راوي پغلته محمول کو آیو راوي چې دی یا بنسیان یا پغلته یا بنسیان خبره نشته قل له ورتو سألتك عن نسب إيمانا تقص بلا نسب فذكرت أنه في كل نسب الإعادة وكذلك انتقل الرسل تبعث في نسب قومها دي مبعوث کی بنسب قوم کے قوم نسب لوی بنوی نسب قوم نسب کی بھی قوم لوی نسب کے پیدا کی اول یہ تمام ذکر تھا یہ بنوی نسب کی وجہ پیدا کی اشارہ سے ذکر کہ بیکار نسبی مدخل کو نظر کے معنی کے پیغمبر اللہ تعالی نے محفوظ ہے او کمزور نسبی لوی نسب والا دغه اتباع عام کوي او چې مضبوط نسبی نو قوم اتباع کوي او نور خلک اتباع کوي عام محسوس ہے ها وسألتك بدأ يو دليل شو پیغمبر ہے وسألتك هل قال احد منكم هذا القول وذكرت الله قلت في نفسي رقل وي ما هذا كمان بدريا ما لك اذا خبر کولا لو كان احد قال هذا القول قبله دا خبر بل جارت نه مخکې په قوم کې کړې وي لقلت ما هو رجل هو رجل محمد صلى الله عليه وسلم رجل يوصي يأتسي بقول قيل قبله يريد اتباع په یو قول کې نه مخکې وي دې د بل قول اتباع ویګه په بعض وخت کې یو سړی په وطن کې چا جوړی کړی وي دا نو سو کې یو سړی را پاتې درځي دا
هغه په قوم کې یو سړي لیډري خلک یې ملګرتیا کړي بیا مړي ورې یاره د پلانکي خلکو ملګرتیا کړې او زما چل خو چې زما هغه ملګري پیدا شي نه پوهېږي په خبره نو کله د نه مخکې چې دا دعوه کړې وه نو چې یاره دم هغه اتباع وکړه چې هغه سزم شمه خلک مې ملګري شي یاره که پوهېږي په هغه ما به دا وي وسألتک نور دا ګورې د دې دلیل نه دی که چا مخکې د پیغمبرۍ دعوه کړي نو دې دعوه نه شي کولی او که چا مخکې دې کړي دې کولی شي دا دلیل نه دی ولې د اسماعیل علیه السلام پلار پیغمبر ټولو من یعقوب علیه السلام نیکه ابراهیم علیه السلام پیغمبر تاسو پوهېږئ د یوسف علیه السلام نیکه یعقوب د پلار یعقوب نیکه اسحاق او د نیکه پلار ابراهیم پیغمبران نو تاسو دلیل نه دی د دې خبرې که چا مخکې د پیغمبرۍ دعوه کړې ګرې په قوم کې وروسته پیغمبر نه جوړېږي یو ژوندي غوندې دلیل دی د رسول الله متعلقه چې کیدی شي چې مخکې د پیغمبرۍ دعوه چا کړې وه بیا به هم د دعوه کوله خو د موږ زړه کې به دا وهم راته چې د بل چا اتباع کوي او د رښتیني پیغمبر دی وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت الله فقلت في نفسي يا قلوي لو كان من آبائه من ملك كان يكون مثل بادشاهي ما ولكن يطلب ملكه اغفلان کې پاتې طرف کوي دا غیر لپاره پیغمبر دعوت اذا خلق بالملګری شي بدخل مشر بشر ورسول عجيب وجه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت الله وقد قارب الفريقين كما ما تقول چې باور کې خبرې دروغ نه کوي تهمت کوي او خدای به دروغ وایي چې پیغمبر نه چې پیغمبر نه وي پیغمبر مو په خدای دروغ کوي نو باور کې دروغ نه وي په خدای وایي مخکې دا فقط د پیغمبر انه نجد آيات النصر انه شان ذلك لم يكن نجد رجل ليدرك يريد دروغ على الناس فخلقه المعاشرة نوي ويكذب على الله وخدای دروغ وسألتك أشرار الناس اتبعوا بوفاهم وذكرت أن وفاهم اتبعوا بكمدور خلق اتباعنا كمدور خبر الله وهم أتباع الرسل دا کمزوري د پیغمبرانو متبعين د رسول ته معنا د مرسل والا رسول او نبی دواړو له شامل کا معنا د مرسل والا رسول او نبی دواړو له شامل کا اتباع رسول دته ولې معنا وکړه د کمالداران خلق دا بل اتباع عام محسوس دي مالداران خلق د بل اتباع عام محسوس دي غریبانان د عام محسوس یو خبره دویمه یو واجبه نقطه درته چې کوم اتباع د مالدارانو نه شروع شي که نه د وروستو غریبانانو سره راځي دا پایدار دي او چې کوم د غریبانانو نه شروع شي او مالدار ته ورسېږي دا پایدار دي زه به د هغې یو مثال درته درکړم د کوم لیډر ملګري چې غټ خلک دا پایدار دي ولې د هغه غټ په وجه ورسره د هغه ټول قوم او ماشومان او واړه د هغه ملګري به لاړ او که یو غټ سره ټول دي نه پوهېږې په خبره یو لیډر سره چې د قوم یو مشر ملګری شو او د هغه مشر د وجې ورسره ټول قوم ودرېدل دغه مشر چې سبا ته لاړ چې دا ټول قوم دي دي که نه دي او چې کوم لیډر سره د لاندې نه خلک شامل شو د قوم مشران نه دا کشران دا واړه او ورو بره ته لاړ نو که بره لاړم شي نو دا واړه دي دا قانون دی دا یو قانون دی نو چې کوم شي د لاندې نه شروع شي که نه د لاندې په لالچ شي چې کوم شي د غریبانانو نه شروع شي او د لاندې خلکو نه هغه په لالچ باندې نه هغه د سوچ سمج د وجې نه د نظریې د وجې نه نو دا ډېري بیا دا نه ختمېږي بیا نو دوه وجې شوې یو وجه دا چې هغسې چې که چېرته غټ خلک د پیغمبرانو د اتباع نه عار محسوس دي او دویم دا چې پایدار اتباع دی چې د لاندې نه شروع شي بره ته ورسېږي وذكرت أن ضعفاءهم هم اتباع الرسل وسألتك أيريدون من الفتور فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان مقدس هذه چې کوم ایمان دعوت راکوي اسلم تاستا حتی یتم تام نشي تام څه معنا غالب نشي بس دا قانون دی چې دې کې خو قبولیت شو د الله په لیست کنه یا چې کوم شي دروغ یا نه سمودي بیا ختم شي وایي چې
چې کوم شي دروغ یې سمدی کاسي ختم شي او چې کوم شي دروغ نه حقیقت دا غالب دي وسألتك آياتك أحد سقط لدينه جاء سقطة بعد أن يدخل به وذكرت الله وكذلك الإيمان ما شاء دخل الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب يا بشاشة القلوب بشاشة في جنة بشاشة دي دوي یو سړی یو د خوشحالۍ کار سره وویني یا محسوس کی او دا نه لاسته خوشاله یو سړی استاد دی او د راغی ملاقات نو دی ورته داسې د زړه نه مطلب انشراح راشي یو سړی دوی دی او چې تقریب شوی دی او ناګهانه راشي یو سړی دوی قید دی او اخلاص یو ګورته راشي یو سړی مړه وادو کیدا تپوی کی پتا پای سړی څوکي وادو کې نو دا غړي داسې دا کوي داسې پرواز نو کوي بڑا بڑا کوي موږ واخواږي هغه خبره طالبانو څه کوي صحت برابر است جوړ نه کوي جوړ څوک جوړ کومه نه تاسو ته یا نه شي دوی اشاره سره خبره کوي خو سره نه کوي ما کېدا نو بشاشت څه ته ویل کېږي دا یو خوشاله د امرنا بدل کې چې کوم انبساط راځي د خوشاله د وجنا د زړه هغه ادراک د سکون او د اطمینان او خوشاله هغه انشراح ته ویل کېږي او دواړه ویل شي وكذلك الايمان حين تخالط بشاشه القلوب يا حين تخالط بشاشته القلوب دواړه معنا درته دا څنګه ایمان دی چې کله خرچي بشاشته انشراح د ایمان نو سره انشراح د ایمان سره ما ته وګورئ د ایمان انشراح د ایمان ورته نه نوت او هغه سره کوم خوشالي راځي دا خوشالي ظاهري نه وي بلکې سي ظاهري خوشالي منافقه ده یزله کې کوشش وحين تخالط بشاشته شكل خلچ تازگی د ایمان ایمان ته تازگی وي ایمان ته انشراح وي نو ایمان حال دې انشراح په ایمان کې نه راځي انشراح په چا کې راځي په قلب کې راځي الله اکبر دا مجاز شفا انشراح په ایمان کې نه راځي انشراح په چا کې راځي په قلب کې راځي نو نسبت د انشراح ایمان دا مجاز دی ایمان په حال دی انشراح په حال کې نه راځي په محل کې راځي قلب دی حين تخالط بشاشته انشراح د ایمان لونو سره یعنی څه زړه کې انشراح راشي او یا حين تخالط بشاشة القلوب کوم وخت خلک د ایمان د انشراح د لونو سره دا بشاشة القلوب کې بیا پکې بجان نه چې کوم وخت خلک د ایمان بشاشة القلوب د زړه د خوشاله سره څه مطلب د ایمان د وجې د زړه خوشالي راشي ایمان په دې زړه کې پروت دی خوشاله در خرج شو نه پېښه په خبره سبب د بشاشة القلوب څوک دی سبب د بشاشة القلوب څوک دی ایمان نو چې ایمان سبب د بشاشت شو نو بشاشت هم بدل کړي ایمان هم بدل کړي نو اصطلاح راځي نو چې دا بشاشة القلوب کې هیڅ اشکال نشته او مجاز نشته او چې تخالط بشاشته القلوب د ایمان انشراح او تازگی درونو سره خلچي نو ایمان کې بشاشت نه راځي بشاشت بدل کې راځي نو ایمان سبب شو حال دی نو نسبت یې زکات ده لکه د حضرت بلال ایمان د چا ایمان د ایمان پاس دا بیا نو او تو ولا پکانو وسملای او چوکو بوالي او ماشومان ورپسې کی او هغه په بلارو کې زلوي او په ګرمه ګرمه کې ورته پسینه کې ایمان دا حضرت خباب ایمان ماده دی دا حضرت سمیه ایمان چې زړه مې دومره ورسره وکړ چې یو موخه پورې راسه او تړل یو پورې د یوې په پورې وکړ نو بل تو پورې راسه او تړل په پورې وکړ او دا یو ټول او ابو جهل ورته وی دا په داسې روان کې دا مداسه روان کې چې په دامن دې وشو نو چې وو خانه روان کړي په پورې دا بجاړه وی ودرانه خان وی دا درته چې کې نه شي
پرېږده د ایمان زوړ دین اختیار ودوینا نما بنا ولې جوړل وي ما په دې نه دي جوړل چې د اوس ماشه ما او تکلیف برا باندې دي شي ما په دې وجړل آیا چې وجود مې لاهر او دې ټوټې نه او اوس برا په میان ودا شمه نمړه بشم ارمان چې زما په وجود کې زما د وختو را ارواح او هر روح مې دغه ایمان نه په دغه طریقه قربان مې د قرباني دې ته استلا او بیا داري مو سره نوزو او ورته کړی مو لري دې ته بشاشه دا تاسو یو مثال درته دا راځي دیوال باندې دا راځي چې چاکوري یو یا نو راځي ورځي کنه ورځي وای ورځي دا ظاهر کې او یو د کاری راځي په ماربل راځي پای ماشين وای دا وای کنه تا چې څومره په ماشين تاوي لزل دول لزل په ماشين تاوي نو هغه نو سفاره سبب خبر پېښې شوې نو دا څنګه دغه چې ایمان پروت دی څومره چې راغلاوي څومره چې ګاڼي په وې دوري په وې نو ټول ما سفاره دي جمع کوي او یو ایمان نه لګا دی دیوال درن پښاته دا په معمولی شراب ورته دا لټي دی نه دا لکه معمولی سپېلو چې دا کې زما توبه بس واپس بدلی ده سرکار نه کوي یا بل مثال ودان کما یو دا بتا کافي دي دا چې ایمان پرته وسیه دا زموږ داخله کې محمد صلی الله علیه وسلم او څوک دا د یوس په ذریعہ ایمان پریدي او څوک د کافرانو مرګرتیا کې څوک د چا کې دا هغه ایمان دې لکه د دیوال ورانه دا مال ورکړه وشرب في قلوبهم العجل بني اسرائيل فظلموا كده سخيشه برو یاد چې کله بسکیلی دا عبادت کوي ورپسې شماله وسالتك هل يقدروا وذكرت الله وكذلك الرسل لا تقدروا پیغمبران تو کنه ولی چې دوکه په خلک په پیغور ورګي هغه متبعين له پیغور به دوه کباس په دې نور شو وسالتك بما يامركم بس چې تاسو ته حکم کوي ورته جوابونه لکه مخکې رسول دي او یو پرې خو درکا یو کم یو دی د دې وایي هغه پرې خو چې کیف کان قتال یا قتال نه کیف کان قتال کومیا هغه کویږي دې پرې خو مولانا سے دا صفه 412 کې روان دغه كتاب الجهاد के लिखा है माशाल्लाह से कमान तो वाला दावा लानो कमान वाला तो बाकी किताब का वाला किताब الجهاد के मारा lalu boleh pakai ini di pakai satu kita pakai alif terbang dan ini jangan lupa sampai tawa jangan lupa kita berjihad beres tanah bahasa beres nama bahasa babu doa Nabi SAW ila Islam wal nubuwwah. Ala taklah kita ukul wali. Babu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Islam wal nubuwwah. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. علاجه
लुधियाना की चाप के 555 यार अच्छे भी तासुर लगी बेदा mana kelas pada mau bertanya di atas pe bas teman-teman tahu je insyaallah bas وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم جاسوتيرا سبب الإنسان هذه آيات نمك كده يكم آيات كده نيو ضرور في ذكر نمك كده وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا بورقيني يدال عليكم البر وتدالون عليه الأخرى فلا تاسو فرقا وباسي بيدا تاسو ترسيكي فلا بيرو باسي وكذلك الرسل تبتلى وكذلك الرسل آزمائش برادي وكمري ديوشي دا آزمائش دي وتكون لها العاقبة أو أنجام آخری پیغمبر فکر بکنا تو خلاصے سے کہ پیغمبران دا آزمائش رادی روا کرا جب پیغمبران دا آزمائش رادی ورقتا سودانی خلاف اولستا او تا دوانی تاوان روز آزمائش برادی وعاقبت بدل وسألتك بما يأمركم بأي شيء ما بمعنى أي شيء يأمركم وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان تكوي كما تقول دبل عبادة كانوا تكوي عبادة البطان ناشنا خبر ہے اوپر تاسو د بطان عبادت کوي داغه نه منع کوي ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول على پیغمبر دعوت دغره د پیغمبر دعوت دغره چې خلکو د زمون څو کوم کې د خلکو الله سره جوړ پیدا کی د پیغمبر دعوت دغره چې خلک رښتیا وي چې معاشره کې امن او اطمینان راشي او پاتہ باندې راشي د خلکو حیا محفوظ پاتې شي د پیغمبر اصل دعوت دغره توحید او وحدانیت الله تعالی دعوت د شرک منع چې الله وحدانیت قائم کړي د پیغمبر اصل مدعا دغره توحید باری تعالی او شرك في الصفات شرك في الذات شرك في الافعال شرك في الربوبيه شرك في التشريع كلنا في قوال پیغمبر دې لپاره راځي ويأمركم بالصلاه ان الله بندگی وشي الله لوري وشي او صدق راشي معاشره کې امن اطمینان عفاف پادامنی راشي حیا فإن كان کبھی اگر تقول چې دی وې اے ابو سفیان اذا تاکم جوابنا کړه حقي نو فسيملك موضع قدميه هاتين دا رښتونه پیغمبر دی دا شام قبضه کوي سيملك دې مالک ګرځي زید قدمونه د ما ته هاتين چې دا قدمونه یا کومېږي په خبره دا قبضه کوي دې لا مقام رسېږي وقد كنت اعلم ما خدا علم انه لا نبي اخر الزمان خارج وتيد كره ما خدا یقین جلال روتی دن کرے حضرت سوال ہوگا کہ میرا قدر رسولنا والے بولا تو یا کیدی کہ خپل کتاب کے اخر زمانے دے پیغمبر دا خصوصیات خپل کتابونو کے کتب سابقہ کے دیکھو افوانو کتابونو عالم ہوں ہوئے اور کتابونو کے اخر زمانے دے پیغمبر دا خصوصیات او یاد ہے تجربے نہ ہوئی خپل تجربے نہ خپل علم نہ فسيملك موضع قدميه هاتين دون وتفضل لك النبي اخر الزمان صفات دار الشام تبوك مدرسي وقد كنت اعلم ما تعلم انه خارج من دراوتي ذكر خارج ما لا نجم سرودي خارج ما ظاهري ذكر تک خروج میں مخ کے شوی دے
ورونی ظلم د مخکې شوی دی 14 کاله د مکې شوي دي او 6 کاله دا دي یا خدایا دله چې دعوت ورکوي د حدیبیې نه پس ورکوي که نه نو دونه موده شوې ده د نبوت 14 کاله په مکه کې 6 کاله دا شروع شو 19 نو خارج من زمانه شابه ظاهر ولم اكن اظن ذلك ما ملكه انه منكم جستاس نبي ما ویلا په يهوديانو کې پیدا کیږي چې د اهل کتابو کې یا عیسایانو کې پیدا کیږي اهل کتابو کې دا مشانو کې تاسو کې پیدا کیږي فلو اني اعلم كما لا علم راشي اني اخلص اليه يدرسيكم دې پیغمبر تا يريكم دې څوک نور نه کی يريكم دا چې مرګ شي يريكم دا چې کته اصل د ایمان اعلان وکړ د خپل قوم من لکی نو کدا مې علم را یقیني علمو درسيكم لتجشمت لقاءه وتكلف سر حاصل كملاقات تجشم بتقل ومشقت بعد يوشي حاصل اول بڑے مشقت بلارشم پیادہ بلارشم بگرمے کی بلارشم بتکلیف بلارشم تکلیف برداشت میں واضح بلارشم ولو كنت عنده قدرت فخواك استاذ به لغسلت الغبار عن قدمه مقبول به مقدر کا ما ورد اخو مبارک ندوی من دلوی دون احترام پیسا پاکاو نور لازونه خبریدوا او پیس مکی سر لگیگی نو جب پی وینزل کنو نور وریو بطریقه اولا سر راگئے جلگا کوئی یہ فخامت رکھا اور ادینا سماری مشوا ادینا هم مسائل مستنبتا نو باسو فوائد دیو باسو مسائل مستنبتنا نو فوائد سنی دا تجربینا او یا دا دی پر کتابونو کی لگلو او تصدیق دشمن او تصدیق جاو دشمن اغا سنی اغا دا کہ پیغمبر مبارک در بین صفحاون دے جاو کہ رسول اللہ مبارک در بین صفحاون دے او دویم صفتے سدی کہ مخ کے سوک بادشاہ پا قوم کے دلے تیر شوئے کہ سوک دولو کی دلتار بادشاہ حاصل ردا چل گئی او دریم سدی دریم دا چې اکثریت مرګري ضعفاني وجه تیر شوا او سلورم سدی مرګري زیاتېږي جواب سلورم سجا مرګري زیاتېږي او پنځم څه د دین د نقصان د وجه د څوک نه لیدلې د دین د نقصان د وجه د څوک نه لیدلې او شپږم څه د دروغ او تهمت په نشته دروغ وي خلال به خبره وما خبره څه دوکا نه کوي دوکا نه کوي اتم خبره سو جنگ کې کله تاوان او کله ګټه جنگ کې کله تاوان او کله ګټه وجه وي نه خبره صدا د الله د وحدانیت دعوت ورکړي د شرک په ذمت کوي د منځ او د صدق او د عفاف او د صله رحم دعوت ورکړي تاسو پیږي په خبره او رستو ستي راځي قرآن سیو بلدا خبره ده چې د پیغمبر چې اخر زمانه د پیغمبر خصوصیت دا شام د به بادشاہ رسیږي موضع قدمه هاته بل هرقل د پیغمبر مبارک معرفت راغی ایمان ته ورسې راغی مولانا ته معرفت د نبی او د رسول الله مبارک تعظیم او عظمت اظهار وکړو چې قدم ولا وینم قدمنا او تکلف تر رسېږم په یاري کما اجر به سبا راشي ان شاء الله بس په دې باندې